د ښه صحبت اثر چې دی علما فرمایي دا دی چې کله تا یو ښه انسان سره تعلقي او ستا کله ناستا او صحبت یو ښه انسان سره نو علما فرمایي چې ټولو نه اول ښه اثر یې دا دی چې هغه دوست هغه هم نشین دا چا سره چې ستا تعلق او صحبت او ناستا دا ټولو نه لویه فایده پکې دا ده چې دا انسان بتا ته په نیکیو باندې حکم کا دا انسان بتا نیک لار هغې طرف ته بستا ګامزن کوي نیک لار په طرف باندې بستا راغب کوي نیک لار په طرف باندې بستا راولي او د هغې تلقین بارته کا او علما فرمایي چې کم از کم تلقین درته نه کوي وینام درته نه کوي نیکی په طرف باندې ستا راولیم نه نو کم از کم هغه انسان بذات خود خدای هغه انسان نیکی والا دی بذات خود خدای هغه انسان نیکی کوونکی دی نو که حکم درته نم کوي هغه انسان ته ګوري نو په هغه کې به نیکی ګوري که هغه انسان سره تکینی گفتگو بیانی کی عمل بیانی کی عبادات و طرف تا براغیبی گناہونو نا بزان ساتی کا حکم نم در تکی کم از کم با آغی انسان نا چرا پاسی یو خ عادت او خصلت با دی تری نزدکڑی دا یا اثر دے کم از کم کدا خ عادت او خصلت دام تری نزدہ نکڑی پا دریم درجہ کی یا کمال صدی پا دریم درجہ کی یا کمال دادی چه پتا کی کم گناہونا و نافرمانی کنا او تخی انسان سرکینی او دا اغا نیکی و تو گوری زا اغا در تا پا نیکی باندے حکم ام نکی اغا نتا یو خصلت و صفتم زده نکا خو کم از کم دومره خودی ولی دا چه دا انسان نیک دے کنا نو چه کم پستا کی خطائی و گناہونی که نور حدث نی پا دریم مرتبه کی دا نیک و خلق سر تعلق و صحبت دا اثری چې په خپلو ګناهونو او په بدیو باندې به کم از کم شرمنده شي کم از کم شرمنده بشي چې یار دام انسان دی او زم انسان ما د ماشاءالله اعمالو ته ګوره او د زما اعمالو ته ګوره نو کم از کم شرمنده بشي او یو انسان چې دومره کم ظرف والایی چې یو انسان نیک انسان سره هغه ناستی او صحبت یي او هغه نیک انسان سره فرصت نی نیکه حکم ورته ونکا او بیا د دویمه درجه کې هغه نه یو ښه عادت او خصلت هم زده نه کا او په دریمه درجه کې د په خپلو کولو ګناهونو باندې شرمنده هم نشي نو په څلورمه درجه کې یو څیز دی د نیکانو صالحانو کم از کم که چا تپوس تر وکړي چې کوم ځای نه رالي دومره خو ورته ویلی شي چې د ښه انسان صحبت نه راله دومره خو څوک چاته ویلی شي چې ښه انسان سره متعلق دی یا دا کوم یو نوم بعض وخت کې برند وي انسان بعض وخت کې هغه نوم ورته واخلي چې هغه طرف نه رالم هغه سره نو علما فرمایي چې په څلورمه درجه کې دام ستا دپاره نیکبختي ده او دا یاد لرئ دا ذکر د صالحینو او ذکر د نیکانو خلکو او صحبت د نیکانو خلکو دا څلورمې درجې والا چې کوم څیز دی که نه چې ته کم از کم راشي او خلک درنه تپوس وکړه کور کې خلک تپوس کا مور والده صاحبہ دوست ملګری تپوس کا کوم ځای نه رالي کم از کم دومره دام فایده ده چې دومره ورته ویلی شي چې هغه فلان نیک انسان نه رالمه علما فرمایي چې دا څلورمې درجې والا چې کوم څیز دی که نه دام د ستا په عزت کې اضافه راولي دغه انسان چې تا سره سبا میلاویږي که نه د نن طرز نه به لږ په ښه انداز باندې سره سبا میلاویږي وجه به ځي یې به چې پرونم د هغې صاحب طرف نه راغلی و ماشاءالله چې هغه سره کینی خو دا په خپله باندې څه دی نیک انسان دی ښه سوچ والا دی کم از کم نو بیا ته اندازه وکړه چې ته دغه نیکانو صالحانو سره کینې او ښه هم نشین او دوست دستایي او تا ته هغه نیکۍ حکم هم کا او کم از کم هغه نه ته ښه عادت او خصلت هم زده کړي او په خپلو ګناهونو باندې د هغه په صحبت کې شرمنده کېږي نو چې دا اول درجې یا دویم درجې والا کمال یې ورته میلاو شي نو چې په دغې څلورم درجه باندې ستا ته عزت میلاوږي که دغه اول درجې کمال یې ورته میلاو شو رب لا یزال په دنیا او په آخرت کې څومره عزت الله ورکېدل دا یې فواید دي